نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته وكلكم راع ومسئول عن رعيته متفق عليه. بیشک الله حکم کوي په انصاف او په حق کولو باندې او ورکړه رشتہ دارانو ته او منع د بهایي نه او د شریعت ته خلاف کارونه او د بغاوت او د ظلم او د زیاتی نه نصیحت کی تاسو ته شاید چې تاسو نصیحت قبول کړئ. سورۃ نحل. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدل چې فرمایله چې کلکم راعن، هر یو تاسو نه راعي شپن کې دی، خیال ساتون کې دی، یو ذمہوار دی. وکلکم مسئول عن رعیته، او د هر یو ذمہوار نه با دا غره ما تحت دا غره متعلق دا غره رعیت تپوس کیږي. الامام راع، امام شپن کې او ذمہوار دی. ومسئول عن رعیته، دا غنه به دا غره رعیت او د ما تحت تپوس کیږي. والرجل راع فی اهله، او سړی راعي دی او شپن کې دی او ذمہوار دی په خپل اهل کې. او مسئول عن رعیته، او دا غنه به دا غره رعیت او دا غره کور تپوس کیږي. والمرأة راعیة، او د کور میرمن او خزا دا ذمہوار ده فی بیت زوجها، د خاوند د کور. ومسئول عن رعیتها، او د دې د هر شي تپوس پدې کیږي. والخادم راع، نوکر، خدمتگار، کارگر، مزدور، ذمہوار د دې ذمہواری ده او د دنه په مال سیده، د مالک د مال تپوس کیږي. ومسئول عن رعیته وکلکم راع، هر یو سنه ذمہوار ده. ومسئول رعیته، او دما ذمہواری او دما تحت تپوس وکیږي. متفق علیه، صحیح بخاری و مسلم حدیث ده. انسان د ټول غټه کمزوري دار چې ده د بل نه د هغه ذمہواری پوره اخیستل غواړي، خو خپل ذمہ داری پوره سرته رسول نه کوي او نه غواړي. په دې وجه باندې ماحول خراب دی. حال دا چې قرآن او حدیث کې دا حکم دی او د انسانیت د آداب هم دا حکم دی چې هر یو سړی و د خپل چې څومره ذمہواری د هغې به خیال ساتي، به سرته رسوي. په چا ذمہواری زیاته را د شپې او د ورځې او خوب نه کوي. او څه خلک داسې دی چې هغوی ټوله شپه ورځ پراته دي او د هېڅ نه خبر نه دي. د دې وجه ټوله غټ ذمہوار، اول نمبر ذمہوار دا امام دی. الامام راع مسئول رعیته، د دې ذمہواری سره د دې ذمہواری دار چې ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغي، دا قانون منافذ کوي. دی و خلقو ته دا خبرې کوي. د دې وجه نه مونږه په خپل باندې هم داسې یو مشران هم داسې دي
د وطن مشر چې راشي هغه سره دا سوچ هم نشته دي چې نه وای چې لکه دی عوامو ته خطاب وکي او په خطاب کې ورته دا وای چې عوامو اے ما تحت اے وطن اوسیدونکو الله د سوال او فریاد او جاری وکړي چې الله تعالی موږ دا وطن بچ کړي موږ دا وطن خکې دي نه وای ویل نشي کردار نشته عقیدی په لحاظ سره ګډوډ دی او د عمل په لحاظ سره ګډوډ دی او د کردار په لحاظ سره ګډوډ دی به څنګه وای دا ویل نشي امیر المؤمنین په خپل باندې استسقاء توزیع راځمږه صدر او وزیر اعظم وزیر اعلی او گورنر نشي وته نو وتلی دی نو وزي نه بګی دا جرأت شته لیکن عمر فاروق رضی الله عنه استسقاء توزیع باران نه کیږي او عمر رضی الله عنه روان دي دعا کوي بار توزیع علامہ عینی لکی امام قرطبی لکی نور کتابونه استغفار وي یرسل علیکم مدرارا دعا غواړي د الله نن سو استغفار کوي روان دي چاوته امیر المؤمنین ته باران د پر راوته استغفار وي نا اورته ویل دا باران دي ګناهونو په وجه بنديږي امیر المؤمنین دي خلق ته اعلان وکړو په خپل وتلو لہذا امام بجری دی ټول خبرو خیال ساتي مشری غختل نه سبا خو خلک د مشری د غختلو د پاره ځان مړ کوي د دې وجه نه خو هر کار غلط ته هر پارټي والے زخم او زته کړي ماغي سم نه چې سړی د خپل ځان د پاره د خپل اقتدار د پاره د خپل مشری د پاره د سیټ د غټلو د پاره هر حربه استعمالي پاکي وسه صلاحيتي اوبه د وطن څخه خیر پای په خپل سوچ پکار دی پیسہ لگئی سفارش لگئی دوکه کوي یو طریقه بل طریقه دا ټولي کوي نو دی وسنګ چې د اقتدار واخلي اقتدار خو دې چې لکه عمر ابن عبد العزيز چې په زور خلک بادشاہ کوي او خلیفہ کوي هغه عزت ته جوړ نه ما خلافتونه نشم کوله یاد حضرت عمر په زمانه کې څوک وزارت ته ځګن نن خلک د وزارت ته پاره ځګن سفارشونه کوي پیسې 2 کروڑ 3 کروڑ 6 کروڑ 8 کروڑ دا چې کوم دی کې یو منبر چې کوم دی هغه 15 کروڑ روپۍ چې کوم دی هغه لګي په خپل لیډر او په خپل مشرانو باندې چاله گاڑی اخلي چاله ساخلي هغه چوغټي اوسه کوي ایک نمبر خپل 15 کروڑ روپۍ پوره کوي خپل 15 کروڑ روپۍ پوره کوي ته غر کې او کته تبای او کته هر څه ساسره سکار دی لیکن که چرته داسې وی لکه سرنګ حضرت عمر په زمانه کې چې نه د گورنر تنخواه نه د وزیر تنخواه نه د عامل تنخواه نه تجارت کولای شو تاجر سره نه وسو زموږ ټول تاجران دي د پاکستان وزیران ټول تاجران دي کارخانه‌دار دي ټول دغه ملاوټیان دي دغه شذونه دي د برنه واخله تر لاندې پورې ټول دغه لوخي دي د چا چې کوم دین په سونو په زرګاو چې کوم وټلې دي د چا چې کوم دین پلاټونه دي د چا چې کوم یو کاروبار دی چا بل کاروبار دی چا بل کاروبار دی به د وطن څخه خیر خواشي دا دې کټ کا ورته وایي چې سم نشته خوري خپل اوس کې خپل کاروبار هم نه کوي او تا ته تنخواه نه ملایږي د قوم مشري کې کنه تا ته تنخواه نه ملایږي زو غزا تمہاره یو وزیر اعظم یا وګوره یا صدر وګوره یا وزیر اعلی وګوره یا چې ته وزیر وګوره چې هغه بیا وزیر شي الیکشن ته ودرېږي دغه وجه حضرت عمر په زمانه کې وزیران چې وو منبران چې وو گورنران چې وو ناوی تاجران نو تنخوادار نو په دې وجه باندې سره د دین چې دومره لوی اعتراض به امام راعي او دا سره غم او غم په خپل هم د قشانجي ګرځېدو بلم عوام خوشاله زم خوشاله سرکشی نه او بغاوتونه نو دغه وجه چې کله ابو عبیده د شام گورنر حضرت عمر لاړو نو ورته ویل چې ما خام روټه بستا سره خورم ما خام روټه بستا سره خورم اته امیر نو زما سره روټه مخره زما سره بسر روټه وخره موړ بم نشي بیا اور دین نه ته گورنر سے به تاسو روټه خورم تا دوکه نه واده ملاوت نه ودار یا کاری نه واده سمعت نه ودا حقیقت او دا شی په يهودو کې دی اوس دا په انګريزانو کې دی په مشرکانو کې دی په کافرو کې دی اوس
چې هغوی وایي چې زما عوام چې کوم دی نو دا خوشحاله شوي نه زه به چېرته هم د راحت زندګي نه تېروم، دا هغوی وایي. او زمونږ د وطن او د مسلمانانو مشران وایي چې عوام یې څو پورې جړول نه وي تر هغه وخته پورې زه حکومت ته پرېږدم، چې جړول مې نه وي. دا خبرې کوي. نا ورته ویله چې روټۍ حلدارې څه ګناه خو نه وه. حضرت عمر ویل چې نه څو پورې ټول خلک په خپو مضبوط نه وي ولاړ که نه نو هېڅ په هم نه کوي. هلته چې کېناستلو په پاڼه باندې د کجوري یا د بل شي پاڼې راغېستې په هغې باندې د اوربشو سینې باندې روټۍ کېښوده، په یو لوښ کې ول اوبه راوړې، ورته وایي دا خوره. ګورنر صاحب دا خوراک دی؟ او جی ګورنر صاحب دا خوراک دی. نور هېڅ هم نشته، څه دي خو هغه چې و ته به وخورې موږ نه هره شپه تېره کړو. دا زما د ګورنر صاحب خوراک دی. هغه په ژړا شو، په دې ژړا نه شو چېرې ته وږې، په دې ژړا شو چېرې خیر دی مه خفه کېږه. جنت ګټل هېڅ آسان کار نه دی. هم جنت غواړې او هم جهنم چې کوم دی نو هغې دپاره کار کې. په لاره د جهنم روانې کار جهنم لکې او غواړې جنت، عجیبه غوندې کار دی. د شیطان سره دې لاس نیولی دی، شیطان په لار روانې او غواړې جنت. دا څومره لوی بغاوت دی. قندهار ته روان دی، زه حج کوم وایي، روان قندهار ته دی او دی حج کوي. نو دی به قندهار ته رسي که دی به حج ته رسي؟ دی به قندهار ته رسي. روال د جهنم په لار باندې، د شیطان په لار باندې، د خواهشاتو په لار باندې، نو ته به جهنم ته رسې که ته به جنت ته رسې؟ نه ورته چې داسې یعنې هغه خلکو چې هغوی د خپل رعیت خیال ساتو، شپه ورځ ګرځېدل، شپه ورځ ګرځېدل، ستړي ستومانه، د دنیا نه ستړي ستومانه تللی دي، ستړي ستومانه. خو لیکن د مرګ سره او د وفات سره او د هغوی د روح د وتلو سره ټول راحتونه راحتونه. نو مشري چې څومره ګران کار دی، تشنم نه دی، ډېر ګران کار دی مشري. ستړی به ستړی، د خلکو د خبرونو به ستړی، د خلکو د الزاماتو نه به ستړی، د خلکو د اعتراضاتو نه به ستړی، او د خلکو کارونو نه به هم ستړی. خلق به وایي روان به هر څه به وایي، او ته به خپل کار کې، ته به د اصلاح کار کې، ته به جوړه کې، ته به روان یې، ته به خلق برابرې، ته به د هغوی آداب چې کوم هغوی ته ښې، خلق به خبرې کوي. دا امام عادل کار دی، دا مشر کار دی. مونږ ته خو په نظر دلته نه ښکاري، خو الله دې راولي، په نظر نشته. عدالت ډېر ګران کار دی. عدالت ګران دی. ابو موسی اشعری رضی الله عنه څوک عدالت کولی شي؟ بل باندې ګوتې ښودل خو ما تاسو ته ډېر آسان کار دی. بل ته مجرم ویل خو ډېر ګران آسان کار دی. خپل ځان ته مجرم ویل ډېر ګران کار دی. خپل ځان ته مجرم ویل ډېر ګران کار دی. ابو موسی اشعری رضی الله عنه وزیر خزانه دی، سینیر وزیر دی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د امیر المؤمنین زوی دی، دا هغه محبوب زوی دی. څومره خوښ دی چې کله په لاره کې عبدالله ابن عمر حضرت عمر ولیدلو نو په غی کې برانې ښکل به کو. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په سره جګړه کوله، وایي امیر المؤمنین دا ته څه کې په سپینه ګیره باندې سپین ګیره ښکلی؟ هغه ورته ویل خو تا ته سپین ګیره ښکاري، ما ته خو ورکوټه ماشوم ښکاري، زما زوی دی عبدالله. بیا ورته ویل تا ته پته ده چې زما په دنیا کې عبدالله څومره خوښ دی؟ دی خو زما په شانتې دی، د کارون ته وګوره، ناستې پاستې ته وګوره، دا زما ډېر خوښ دی. هغه عبدالله ابن عمر دی، نازبین دی، خوښ دی، محبوب دی. خو چې کله ابو موسی اشعری رضی الله عنه ته ویله چې تره مونږ بېروزګاره یو، ته مونږ ته څه روزګار حواله کړې چې څه خو کوو که نه؟ هغه ورته زه ښه شو چې ته راغلی چې ولې یو ملګری ځان سره بل پیدا کړه، پلار دې چې کومه دی نو بیا نه برداشت کوي. یو ملګری بل پیدا کړه، دا زکات خواندي، سهار به دواړه بیایي، شپږ میاشتې به ساتئ، شپږ میاشتې دا حاملې وښې دي. او شپږ میاشتې پس چې کله د دې لنګون وشو، دا بچی نیم ستا او نیم ستا، بس تاسو خپل تقسیم وکړئ که په یو ځای
کوي او که د سهار نه ماسپښین پورې یو ساتي او د ماسپښین نه د مازدیګره پورې بل ساتي، اوس خپل کار ماښام پورې هغوی تقسیم وکړو. تقسیم یې وکړو، یو د سهار نه د ماسپښینه پورې ساتي، بل نه ماسپښین نه ماښامه پورې ساتي. 6 میاشتې تېرې شوې، 6 میاشتې بعد چې کله اوښې لنګې شوې، 50 چې کوم دی جنګیان چې کوم دی نو د عبدالله ابن عمر راوستل او 50 بل راوستله. نو چې کله راوست حضرت عمر کور ته راغی، تاسې دي ته چېرته و؟ هغه ورته ویل دا زما دي. د پلار دې دومره نشته دی، ستا رقم طرفه راله. هغه ورته دا ما مزدوري کړله. کوم ځای کې مزدوري کړله؟ وایي ته راځه. لاړو، بس پلار امیر المؤمنین ځای بوتله ابو موسی شریف رضی الله عنه ته. هغه ته دا خو ما ورکړي. تا څنګه ورکړي بیت المال؟ نو ورته وایي چې دې دپاره به ما څوک کتو که نه د ساتلو دپاره. ویل چا کتو به دي؟ وایي چې څوک ما کتو هغه ما تنخواه ورکوله مزدوري. ویل چا ورکوله به دي؟ نو هدای مزدوري ده که نه؟ دا خو 2 کسانو، هغه یو مې سدې دپاره لګوله چې بیا دې پلار ته نه برداشت کوي. نو هغه نیم هغه بوتللی، نیم دا. ویل ښه دا تا ځکه ورکړي دي چې دا د امیر المؤمنین زوی. ډېر عبدالله ابن عمر چې دی نو ځان دغه کوته چې نه نه کېدی نه شي، په دې کې شایبه ده. هغه ته پرېږده، هغه دغه مزدوري دیاړي شوه او ستا د بیت المال ته ځي. هغه وخندل، صحیح ده لاړ دې شم. یعنې دې ته امیر المؤمنین وایي، دې ته بادشاه وایي، دې ته خلیفه وایي، دې ته مشر وایي. چې هغه انصاف د خپل ځان نه شروع کوي، د خپل بچي نه شروع کوي. دا کوم انصاف دی چې ته په اسمبلی کې چې کوم دی چغې وباسه او ډرېږه او اوچتېږه او راغړېږه؟ قسم دی د اسمبلی دا خلک دا د اسلامي پتري باندې ته وته لکه یو پکې موضوع نه د سړیتوب پکې سړی. دا دوی څه وایي؟ څه بکواس کوي. دا د قوم د 1.5 لک کسانو د ووټونو حقداران دي. 1.5 لک او 80,000 او 80,000 او 120,000 او 130,000 ووټونه یې اخیستي دي. او هغه چې کوم په مقابله کې تللي 2 لک ووټونه هغه هم په دوی پسې ځکه د دې حلقې منبر دی. دی د 3-4 لاک خلکو نماینده دی. د 3-4 لاک د خلکو نماینده چې کوم دی نه داسې بکواسي دی، داسې پالتو دی، داسې خر دی، هېڅ نه خبر نه دی. دی به څه د رعایت نه خبر شي، دی څه نه خبرېږي، څه نه خبرېږي. بادشاه لور ده. ای بابا خلک پولونه ونه خوري. پلار یې خفه ناست وی، قادسالي ده. ولې خفه؟ خفه و بادشاه و، قادسالي راغلي ده. هغه ورته وایي بابا وایي خلک پولونه ونه خوري. دا هغه خلک دی، دوی د دې نه څه خبر دي، د دې رعایت نه څه خبر دي. اصل خبر هم داره چې امام، بادشاه، خلیفه، لیکن دا تمیز خو تاسو کې هم نشته دی، دا تمیز په دې نورو کې هم نشته دی. بادشاه خو دې ته وایي چې هغه اول د ټولو نه مخکې د الله نه سوال وکړي چې پروردګاره ماله ثابت قدمي راکړه. پروردګاره ما چې کوم دی نو ما ته رکاوټونه مه جوړوه، رکاوټونه ختم کړه. عوامو ته درخواست وکړي، د درخواست نه مخکې الزامات شروع شي، د درخواست نه مخکې الزامات شروع شي. بس هغه ټول کافرانو ګمراهانو زه ډېر پاک سړی یم، ولی الله د زمانې یم. بیا چې هغه بل لاړ شي، هغه بل وایي هغه ګمراه او زه چې کوم دی ولی الله د زمانې یم. او ته وایې چې یاره دا به راله وطن ټیکي، لکه الله به درله وطن ټیکي. انسان وطن ټیکولی شي تعالی؟ تا په انسان پسې ځان وتړو، انسان ښه غر کړې، ښه برباد کړې. ته پسې ځان تړې او غر کې الله نه ولې نه غواړې؟ تا هم دا سوچ نه وکړې، دا دعا دې نه وکړې چې ته جومات امام چې زه ستاسو نه ښیم بیا خو دعا وکړم خپل وطن ته، که نه تاسو خو هغې ته هم نه دعا نه کوئ، امین پې هم نه وایې. امین پې هم نه وایې، خپل وطن ته دعا نه کوئ. مونږ خو دا بیا خپل وطن ته دعا وکړو، مجرمان بیا مونږ یو. کم خلک چې مجرمان دي چې وطن یې وران کړی دی، هغه ډېر غټ خلک دی، پاک خلک دی، روغ خلک دی، وطن یې برباد کو، تباه یې کو. څه دغه خلک دی دغه غټ او څه د وټران دي. دا وټران د دې وطن په ورانولو کې ورسره مکمل شریک دي، مکمل. ولې شریک نه دي؟ تا غداري وطن چې کوم پاس کړی ته اوس شریک نه؟ تا رشوتخور واپس پاس کړی ته اوس شریک نه؟ تا حرامخور پاس کړی ته اوس شریک نه؟ تا شرابي پاس کړی ته اوس شریک نه؟ قاضیانه دې پاس کړی شریک وسره نه؟ پرویزې دې پاس کړی شریک وسره نه؟ او ته شریک نه یم؟ عجیبه خبره، ځان سره دوکې ورکوئ. هله به هم پته ولګي پر میدان محشر ودرېږئ، د الله مخې ته ودرېږئ چې ښه تا هغه شی، هغه مردار چې فاسق فاجر له دې وټ ورکوو، تا هغه جواب وله ورکړي. بیا اوس خو ماله جواب راکړې، لښتې جوړ کړی دی، څه لښتې جوړ کړی دی، هغې نه غوړ بینک والا خو تاله دا کوڅې جوړې کړې په 2004 کې اوس هم روغې موټې پرتې دي. هغه NGOs دي ښه دي چې کار وکړي، چېرته یو 10 کاله 20 کاله خو کار وکړي، که نه ستا خو یو میاشت هم نه چلېږي.
نیمه ځان له وایي نیمه بل له ورکړي. نه دنه به تپوس کېږي، داسې نه چې دا وایي چې زه خانه بادشاه یم او زه مشر یم، ما نه به تپوس ته کېږي. الامام راع ومسئول رعیته، قانون خیال بساتي، خپل ځان به ایک نمبر په اسلام کې تلي. یا صفا خبره وکړي اس مسلمان نه ما نو بیا به مونږ وایو چې زه خیر دی تا کې اسلامي آداب نشته، نو څه خبره نه ده. یو طرف ته چغې وباسي زه اهل سنت والجماعت یم او صحیح اهل سنت والجماعت یم، او کار هندوان لکې او کار سیکان لکې او کار قادیانان لکې او کار پرویزیان لکې. دا څنګه مسلماني ده؟ ورجل راع فی اهله ومسئول رعیته، او د کور د پلار نه او د کور د تره نه د کور د ماما نه او د کور د مشر نه او د مشر رور نه د دې نه به هم تپوس کېږي. په دې باندې کار نه کېږي. او پلار چې کوم دی کور ته ننوځي چشمپوشي کوي. کلي ځکه وران شو چې مشرانو چشمپوشي شروع کړه، محلې ځکه ورانې شوې چې مشرانو چشمپوشي شروع کړه، کورونه ځکه وران شو چې پلار او مور او مشر رور او تره چشمپوشي شروع کړه. په دې بچی باندې غلی شه، د دې په کردار باندې غلی شه، د هغه کردار باندې غلی شه، د هغه په غلطۍ باندې غلی شه، د هغه په غلطۍ باندې غلی شه، بس هر څه وران شو. په محله کې غلط کارونه کېږي، هر مشر ته پته را، لیکن دې پې حرکت نه کوي. ولې یاره دا به زمانه خفه شي، ممبر صاحب حرکت نه کوي، اوټ په مې خراب شي، کونسلر صاحب حرکت کوي، کونسلران خو ټول غلط دي، خو ځان له پخپله چرسیان پوډریان دي، او پرېږدوه هغه دي غر. عجیبه خبره ده، راغونډ شوي وو چې مونږ هلکه د چرسو خلاف چې کوم دی مهم چلو. خو جلوس کې کم سړی مخکې روان دی، په خپله ټول غټ چرسي دی. لکه دا څنګه چل دی؟ د چرسو خلاف مهم چلو، د پوډرو خلاف مهم چلو چې دا دې بند شي، او په خپله پوډري یم، په خپله چرسي یم، په خپله داسې یم. دا کوم کار دی؟ دې نه شیطان هم شرمېږي. ستا د جلوس ته، ستا د کردار ته، ستا د خبرې ته خو شیطان وکتل کېدای شي دا کلی درته پرېږدي چې کله الله دې غرق کا چې غرق شي. ته په خپله ستا دا کردار دی، تا ته نعوذ بالله الله ته دعوت ته قهر نه ورکې. الله ته نه وایي چې الله تعالی ما تباه کړه او دا خلک هم تباه کړه او دا خلک هم غرق کا. دا خو ته دا دعوت ورکې. زناکار یم او بل ته کوم دی چې زنا مه کوئ، شرابي یم او بل ته شراب مه څښئ، او په ډاګه باندې جهار که پټې کوله دا څه خبره وه، جهارن کوي. نو دا محلې چې غرقې شوې، دا د دې خلقو د لاسه غرقې شوې چې دوی چشمپوشي کوي. د جومات په خوا کې چرس غلی کېږي، خو لیکن یو مشر چې دی نو هغه دا نه وایي چې هلکه وروره دا څه کوې. یو بل مشر ځان سره یو ځای کې 15 کسان ځان سره یو ځای کې ورشي بس دا څه کوئ. پخوانه مشران داسې وو، داسې لوښي وو لکه دا اوس چې دي. چا وایي چې غلط کار کولو په خره به سرو، چا به غلط کار کولو مور پلار سے بی ادبي وکړل په خره به سرو، مخ به له تور کو کولی شو. بېلمازه به و هغه سره به څه کول، نور څه بغاوت پې چوکه د هغه خلاف پې څه کول. اوس خبره لاړه ختمه شوه. اوس ښه په محله کې چې کومه دی نه به کېږي، دی به ورته ګوري، دا مشران به ورته ګوري، لیکن دوی به چشمپوشي کوي. کله به وایي چې خلک به خفه شي، کله یې وټ په مې خراب شي، کله یې دا به مې خراب شي، محلې لاړې خرابې شو. دا شی مه کوئ. هر مشر د خپل وس مطابق کار کوي، هر مشر. نو د پلار نه به تپوس کېږي، دی نه چې دی کور ته راشي او زه پرېږدوه په خپلو بچو باندې، په ښځه باندې، په دې لحاظ نه کوي. یوازې په خپل عمل سړی نه خلاصېږي. د په ذموارو کې، د په اعمالو کې نور ډېر اعمال دي چې دی ورته خپل اعمال نه وي، خو د ده اعمال دي. دی ورته خپل کار نه وي، خو د ده کارونه دي. هغه د ده ذمواري ده، هغه ذمواري به سر ته رسوي. نو ځکه ورته وایي چې والرجل راع فی اهله ومسئول رعیته والمرأة راعیة، او ښځه چې دا د کور مالکه ده. یعنې هلکه ښځې د خلک څه وایي، د کور میرمن ورته وایي په پښتو کې. د کور مالکه ورته وایي، د کور ذمواري والا ورکړې ده، لیکن دا د کور سره کورراني ده. ټوله ورځ په کوڅو کې ګرځي، ټوله ورځ مارکیټونو کې ګرځي، ټوله ورځ په یو طرف او بل طرف باندې ګرځي، کور کې څوک نه وي. نه د خپل بچو نه خبره، سوا د خیرونه خبر ده.
بچونه خبر نه ده خو د خیرونه خبر ده. داسې خیرې کوي او بیا چغې باسي. پخوانه ماشومان دومره بیماران نه وو. نن دا ماشوم د پیدایش سره چې کوم دی نو په مختلفو بیمارو کې اخته دی. دا د دې ټول کردار د دې مور سره ورسره دی، د دې مور سره. دا اول وخت نه چې کوم دین طرف ته متوجه نه دی، دا اول وخت نه چې د حمل کېدل او دې وخت کې هم دی د الله نه خبر نه ده، رسول نه خبر نه. بیا د پیدایش سره بس په خیرو باندې معمولی څه چل ول کېږي، بس ډاکټر ته منډې وها، لکه لږ صبر وکړه که نه دم پې ور واچوه، په خپله دم کا. نو بس اعتماد په ډاکټر، اعتماد په ډاکټر، اعتماد په ډاکټر، دا هغې نه معبود جوړ کړی دی. او بیا چې لږ څه ګزاره وکړي بیا خیرې، الله دې تباه و برباد کو، الله دې داسې کو، الله دې داسې کو. امام قرطبي فرمایي د بچي په هلاکت کې او په بې ادبۍ کې دا ټول نه غټ کردار د مور د خیرو دی. او د بچی په تربیت کې د ټول نه لوی کردار د مور د دعا دی، د مور د دعا دی. نو دې به شروع وکړي، بیا ګیله کوي، بیا به یو ځای کې لوړي بل ځای کې دا جاړي، دا خاندي، دا کې دا کې ادابونه خبر نه دی. د ماښام د مانځه نه بعد ماشوم راایستل چې کوم دی نو دا ماشومان د کور نه بهر ته نه راوباسي. څوک یې نبي علیه السلام فرمایي. او ماشوم به جګ راغستی، په هغې کې به یو طرف ته وړي بل طرف ته به وړي، په تیاره کې به ګرځي، بیا سبا راوایي، کله سایه دی پیو، کله رڼا دی پیو، کله دا چلې کله هغه چلې دا پې نه. تا د آداب حکم خلاف ورزي کړې ده، سنت خلاف کار دی کړی دی. ماښام نه ولې بعد راولې راوړه، ولا څه په کار دی ولا راوړه. دا آداب دي. د ښځې نو تپوس کې دی کور د خاوند اعمال بې ځایه مه بربادوه. چې 2 ټماټر لګي نو 4 مه لګوه، چې 3 روټۍ چې کوم دی په کار دي نو 5 مه پخوه. د خاوند د اجازت نه بغیر خرچې او خیراتونه مه کوه، دا خیرات نه قبلېږي. که د هغه د طرفه تا ته اجازت وي اشارتن یا کنایتن یا صراحتن نو بیا ټیک ده. خو چې تا ته پته ده زما خاوند په دې باندې خفه کېږي نو دا ستا دپاره خرچ کول دا ناروا کار دی، دا به نه کې. د دې اجازت تا ته نشتی. د دې کور د چاردیوارۍ د عزت، د دې د مال، د دې د جان، د دې د بچو، د دې د افرادو ټول خیال په تا باندې دی. او که فرض که خاوند غریب بار لګیا دی، هغه ګټي او راوړي او ته هر قسم کارونه کې، نو دا ډېر بدتره ښځه ده او د دې بدتره سزا ده. دې ته باغي وایي، باغي دا باغي ده. د کور لحاظ به کوي، د کور د هر شي خیال به ساتي. او خصوصي طور باندې کوم شریک کورونه دي که نه په دې کې ښځې ډېرې ظالمانې دي. ځان انفرادي کورونه چې څه ګزاره کوي، خو چې رونه پکې شریک دي که نه په دې کې ښځې دا ډېرې غټې ظالمانې دي. چېرته شاذ و نادر په سلو کې 2 کورونه نشم ویلی، نور باقي کورونه چې کم ظلمونه کوي، کمه تباهي د کور کوي، ولې دوی څه خیال دی به الله تپوس نه کوي. دغې ته ورته زیاتې وې، ظلم ورته وې چې په بازار کې څوک د چا نه څه شی وتښتوي، لیکن ته دې ته زیاتې نه وې، دې ته ظلم نه وې. دا غټ ظلم دی ستا دپاره. هغه ګټي، تا هغه قوت بربادې، هغه تباه کې. او بیا والمرأة راعیة فی زوجها ومسئول رعیته والخادم راع فی مال سیده. خادم، نوکر، مزدور، کارگر، مصری، ترکان، هر قسم کارگر او ورکر، صنعتکار، د ده سره چې د مالک ته څه شي متعلق دی نو دی د هغې ذموار دی. یو میخ چې کومه دی په جب کې دی دا ولا حرام دی، دا جهنم دپاره ولو پوره دی. یو میخ هغه خو ځان نه داسې دي، کارګر ځان نه داسې دي، ټول کام چوران دي، کار هم صحیح نه کوي. سیمټ چې کومه دی نه هغه دفن کوي، ضرور کنده وکړي پاکې ور واچوي، پاکې ور واچوي. وایي زمانه به تپوس نه کېږي. دې غلې هغه غلې هغه غلې، لکه دا ماته چې څومره دي دا ټول غله دي. دوی چې څومره غلط کارونه کوي دومره څوک کوي. هر ټیم هر وخت په نورو خلکو پسې لګیا دي، هر ټیم هر وخت الزامات لګوي. هغه غټ سړی خو ستا نه دا خبر هم نه دی، خو صرف یو مجرم دی د خپلې خبرې چېرته به حرام خوري. لیکن ستا خو جبه مجرمه ده، غوږونه دي مجرم شو، سترګې دي مجرمې شو، هر څه دي مجرم شو. شپه ورځ په خلکو پسې لګیا، په دوکانونو کې لګیا، زه په دې اسم بیکاره خلک، بې روزګاره خلک، پالتو خلک، لاندې خلک، ماتحت خلک. او بیا چې کله مزدوري دیاړي کوي په دې کم چوري کوي، دې ته حرام نه وایي، دې ته غلط نه وایي. زه بار بار تاسو امام قرطبي خواته یو سړی د حسن بصري خواته ناست و، په حجاج ابن یوسف پسې خوشي خبره وکړه. هغه ورته ویل چې لکه واوره ډېره غلطه خبره دې وکړه. اول ویل حجاج ظالم دی، ټیک ده،
دا تا چې کوم خبره وکړه دا په حجاج کې نشته، دا تا چې کوم وویله دا په حجاج کې نشته، ستانه به د دې خبرې تپوس کېږي او ته اوس سر نه معاف کېدی نه شې، ځکه چې د حجاج له تللی نه شې، ستا پلار نه شي تللی، د حجاج مخې ته نه شي ودرېدی، ته د حجاج مخې ته خبره کولی شې، ته نه شې کولی، ستا غونډ خاندان یې نه شي کولی د حجاج مخې ته خبره، ته د هغه مخې له ورتلی نه شي، د هغې سعید ته نه شي کتلی د حجاج. تا په حجاج پسې خبره وکړه ته خو نه معاف کېږي، ځکه چې ته معافي غوښتی نه شي، او څنګه به ځې څنګه معافي غواړې الله دې نه معاف کوي، دا خو پردی حق دی، د بنده حق دی، د بنده حق الله چاته نه معاف کوي. نو که د هغه سرو د زرو د لکو چې کوم دی زیاتو تپوس کېږي نو ستانه به د یو ظلم تپوس هم کېږي. مونږ خپل ته ظلم نه وایو، مونږ صرف ظلم دغې ته وایو، نو زمونږ نه به زمونږ د دې کارونو ظلمونه هم تپوس کېږي، د دې ژبې د دې غوږونو تپوس به کېږي، خادم ته وایي، نوکر ته وایي، ماتحت ته وایي، تپوس به کېږي. نو کلکم راع و مسئول عن رعیته، هر یو سړی شپونکی دی، هر یو سړی ذمہوار دی، دا سره به خامخا څه ذمہواري وي. غټه ذمہواري د امام دی، بادشاہ دی، وزیر اعظم دی، صدر دی، گورنر دی، وزیر دی، وزیر اعلی دی، د علاقې مشر دی، د کلي مشر دی، د محلې مشر دی، د جماعت مشر دی، د کور مشر دی، د دو کسانو مشر دی، د خپلې ښځې راپاسه دی، یو ښځه خوشتی که نه خاوند مشر دی که نه، تپوس به کوي، د هر شي تپوس به کوي، چشم پوشي به نه کوي. د دې وجه نه که په دې حقوقو کې پاس شو نو بیا هغه حدیث چې سبعة یظلهم الله فی ظله لا ظل الا ظله الامام العادل، چې په دې حقوقو کې پاس شو نو بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې د عرش سوري لاندې به په اوو کسانو کې یو کس دی امام عادل. امام عادل دا شو چې د خپل حقوق څخه دا سرته ورسي او پای کې څونه کې کوتاهي ونه کې او پای کې کام چوری ونه کې. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. پروردگار دې حاجت شریعت سرته ورسي، پروردگار څومره حاجت مندي حاجت مې شریعت اجازه دې سرته ورسي. پروردگار مرزونه پتون مصیبتونو غمونو محفوظ کړي، در رحم او کرم معاملہ رسو کړي، څومره بیماران دي شفای کامل عاجل نصیب، څومره قرضدار قرض نجات نصیب کړي. الہ العالمین دین د پاره سو کار کې هر جامع شکل کې کامیاب او کامران کړي، حق مجاهدین کامیاب او کامران کړي. پروردگار زموږ د وطن محافظ دې ټول مسائل حل کړي، ټول مشکلات حل کړي، سمو قرضې دي پروردگار د دې لپاره داسې آسان لار رو بس چې ختم شي. الہ العالمین دې وطن خیر خواهان کامیاب او کامران کړي، او دې وطن دشمنان نه سو نابود هر جامع او شکل کې تباہ او برباد کړي. یا الله زموږ دې کلی حفاظت وکړي، زموږ د مشرانو کشرانو نارینه او زنانه او وړو لویو حفاظت وکړي، د رحم او د کرم معامله راسه وکړي، قبر د عذاب او جهنم د عذاب نه بچ کړي. مردگان ته دعا وکړي پروردګاره کوم نږدې دي څومره مړي شوي ټول معاف کړي. یا الله د قبر د عذاب او جهنم د عذاب نه بچ کړي. یا الله زموږ استادانو شیخانو زموږ د مور پلار وبخښي. یا الله د رحم او د کرم معامله راسه وکړي، د خیر او د رحم او د کرم باران وکړي. پروردګاره د خیر او د رحم کرم باران وکړي. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.